بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی په تیرولو د چړې باندې او دا چې د پټه تیر کړی شي د زناورونه او کله چې ذبح کوي یو ستاسو نه جلدی دی کې په ذبح کولو کې. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک زیاته طلب کی دنیا نو کمی براولي په طرقې د آخرت کې او څوک چې زیات طلب کی آخرت لره نو کمی براولي په طرقې د دنیا کې نو کمی راولي په دنیا کې چې فانی د لپاره د آخرت چې باقی دي. دعا حدیث مبارکه ذکر شول. می حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه د ذبح کولو د زناور خودا چې تاسو زناور ذبح کوئ ناول په بدا کار کوي چې کوم چاړه تاسو استعمالوي نو دا چاړه دا تاسو ډیره تیر کوي. دویمه خبره دا ده چې دا چاړه تاسو تیر کوي نو دا څه نه کوي چې په کوم ځای کې په کوم میدان کې د ساروي تاسو علالوي نو دا ساروي په مخ کې د چاړه غتیرول شي. نو اوله فائدہ د چاړه تیرول هغه ودا شي چې زناور علالول شي نو هغه ته په دې کې تکلیف نه لکه اکثر زمونږ علاقو کې خلک چاړه هغه په مړی باندې راکاږي نو چې لږې سرمنې ته ورښکته شي هغې نه معمولي شانګلي روان شي نو چاړه ورته کار پرېږدي نو بیا وایي بله چاړه راکړي. اوس په دې سره زناور ته هغه تکلیف ورسېږي نه چې کومه چاړه ده هغه ډېره تېره کړه چې ډایرکټ په یو ځای باندې کار ختم شي. دویمه دا ده چې چاړه هغه تېره کوي نو د څاروي په مخ کې به یې نه تېره کوي ځکه دا زناور هم پوهېږي چې دا چاړه تېره کېږي نو د څه دپاره تېره کېږي. اوس چې د څاروي په مخ کې باندې دغه تېرې کېږي نو په دې سره هم هغه ته تکلیف رسي نو دغه کار هم هغه نه دي کول پکار. دویمه خبره هغه دا ده چې تاسو ذبح کول کوئ نو په دې ذبح کولو کې جلدي کوئ په جلدی سره داسې نه چې په آرام سره تاسو وختئ او په آرام سره دا ذبح کوئ. دویم حدیث مبارک کې د دنیا او د آخرت مثال هغه ذکر شو چې انسان دنیا طلب کوي او د دنیا زیاتوالی غواړي نو په ده سره به کمې د آخرت راځي او د ترقې د آخرت هغې کې به کمې راځي. یو کس آخرت لره طلب کوي آخرت غواړي نو په ده به د دنیا په فواید او په ډېرو فایدو کې هغه به ته نقصان رسېږي هغه به نه حاصلېږي ده ته. بیا نبي علیه السلام وفرمایل دنیا هغه پرېږدې ځکه دا فاني ده او آخرت طلب کوي ځکه دا باقي دی. د دې د وجې نه دنیا کې اوسېږي معاملات د دنیا هغه هم هغې ته هم ګوره هغې ته هم نظر ورکوه خو دومره نظر او دومره وخت ورله مه ورکوه چې د هغې د وجې نه ستا نه آخرت پاتې شي چې هغه باقي زندګي ده. او داسې هم مه کوه چې آخرت ته بیخي یو شان ته توجه ورکړي چې بیخي د دنیا معاملات پرېږدي اولاد لپاره ګټه وټه کول ځان لپاره فایده څه لټول د اوسېدو ځان لپاره کور خرچه کول د مور پلار خیال ساتل د دې نه به هم مخ نه اړه دې په دې منځ کې به اوسېږي په ډېره توجه به د آخرت طرف ته ورکوي چې د آخرت فایده درته ډېره ورسي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.